په سوات ګبین ژبه کې په درېیمه ورځ هم فیسټیول روان دی. په درېیمه ورځ د سایکل ریس مقابلې ترسره شوي دي. دا وخت د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان مونږ سره په لاین دی. معلومات یې اخلو. جی نیاز خان د ګبین ژبې هلو ځلو په هکله معلومات راکوي. جی بالکل دی وخت کې زه ګبین جبه کې هم ګبین جبه د سوات په سیلانو سیمو کې د ښایسته سیمه ده. په درېیمه ورځ باندې هم چې دی نو فیسټیول روان دی. نن چې دی نو دې کې سایکل ریس وشو او سایکل ریس کې چې دی نو 500 نه سیوا لوبغاړو برخه واخیسته. پای کې چې دی نو په دویم نمبر کم لوبغاړی راغلی هغه سره خبرې اترې کوو د دغه سایکل ریس په حواله باندې او د دې سیمې په حواله باندې. څه وایې تاسو چې یاره سیکنډ راغلی او دغه لوبې ته څه وایې او دا څومره لاره تاسو تېره کړه نو دې ته څه وایې؟ السلام علیکم. زه د بیسیکلی تعلق ساتم د اسلام آباد سایکلینګ ټیم طرفې نه لوبه کوم او دا 5 کیلومتر ټریک و او ماشاءالله ډېر ښه ټریک و. دا ګبین جبه ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله او مزید دې له پرموټ ورکول پکار دی. مزید د حکومت زموږ درخواست دی چې دې باندې لږ توجه وکړي او دغه شانتې لوبې دلته مزید راولي. قومي کچ داسې لوبې دلته کیدای شي لکه اولمپیک سټایل او یا زموږ چې قومي کمې لوبې هغې کې دا برخه شي نو کیدای شي؟ بالکل کیدای شي چې څنګه ګراوند جوړ شي دلته بل نه شي کیدای. دلته ګبین جبه کې چې دی نو درې ورځنۍ لوبو کې چې دی نو نن د موسیقۍ تابیا هم شوې ده. دغه رنګې چې دی نو په اخره ورځ باندې به دغه لوبغاړو ته انعامونه هم ورکولی کېږي. جی مننه نیاز.